من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. محترم حاضرینو، جماعت اشاعت توحید و سنت ملګرو او د هغوی سره راغلو مېلمنو، تاسو ټولو ته معلومه ده چې مونږه د هرې میاشتې په اول تاریخ د مازدیګر د لمونځ نه بعد ماهانه درس قرآن کریمی او په دې کې د لرې لرې ځایونو نه د مختلفو ځایونو نه ملګري شرکت کوي او راځي. ګرمای او یخنۍ ته نه ګوري، باد و باران ته نه ګوري، طوفانونو ته نه ګوري، ځان دې خپل مرکز ته رارسوي او بائی کے گن فائدی یو دائی چاہی خپل مرکز ہوئی مرکز تراشی، دویم دائی چه دا مختلف زائنو دا مرگرو خپلا کے ملاقاتونو شی، استازان شاگردان یو بلوینی مرگری یو بلوینی، او درم دا چې سنوي تازه نو د هغې نه خبر شي او مینې او محبتونه نورم زیات شي. نبی علیه الصلاة والسلام وندې اتموا الطعام وافشوا السلام بینکم، په یو بل باندې طعام خورئ او په یو بل باندې سلام اچوئ. نو سلام اچولو همدغه مطلب دی چې یو بل سره ملاقات کیږي، په یو بل سلام اچوئ. حدیثو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن کریم باندے معامل راشی اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. من ارگلے وایو، خیرالے وایو، استرمشی وایو او تاسو راشی انو ملاقاتنا مشی او دا ملاقاتنا خالص دا اللہ دا رضا دا پارئی، پدے کہ اس دنیاوی مفادات لالچ و تمنی دا جماعت دا ترقی دا پارئی، دا اشاعت دا توحید و سنت دا پارئی، اور اللہ دا منگا ان پدی عمل باندے چھے توحید و سنت خدمت دا دنیا نبوزی. دائیو بہترین عمل دے، یو بہترین کار دے. مرگری دے تنگوری چی بیمار ما، روح ما، صحتمند ما، کمزور ما، بھائیو مرگرے زامرہ رسیو محنت کئی دلر لرنا. منگم دعا گوئی استاسو دا پارا چی اللہ دستاسو پا دیرا تک کی دیر خیر و برکتونو آچائی اور امید دے چی تاسو با ہم زمان دا پارا دعا گانی کوئی. بدینو انسان دا کلنا چی اللہ پیدا کرے ندا انسان بلتا محتاج گردو لے. آدم علیہ السلام لے بی بی پیدا کرا زکا آغا بغیر دا بی بی نا جون تیرون مشکلو او گرانو اور بیا دوا سے تر قیامت پورے انسانان دا یو بلتا محتاج گردو لی. کله چې انسان احتیاجی ختم کی
نو بیا دا انسان سرکش ګرځي قرآن کې الله وی ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى یقینا انسان سرکش دی کله چې انسان ځان بے پروا ویني چې زما هیڅ چاته حاجت نشته او بس په خپله پوره یم چا چې ځان ته پوره وي که هغه ملا دی که هغه امید دی که هغه بادشاه دی که هغه وزیر دی که هغه مالدار دی که هغه عاجز دی چا چې ځان ته پوره وي او بې پروا وي نو هغه سرکشه شي او الله وی ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا د انسان فطرت دا دی چې تړیا پیدا کړی دی یار یو شي ته زور کوي خپله ګټه ګوري فایده ګوري یا د دنیا یا د آخرت او عادت دا دی چې تکلیف پرې راشي نو پکاري او چغې وباسي زما چا تپوس ونه کړ ما نه څو ګران زما چا دا ونه کړ او چې خیر ورته ورسي نو بیا منوعه بیا منع کوونکی بیا بل نه یاد کله چې قرآن وګورې نو قرآن کریم د انسان مرضونه هم ښیي او د هغې علاجونه هم ښیي نو کله چې د زړه په سترګو قرآن وګورې نو هغه انسان ته د هغه مرضونه هم ښیي او د مرض علاج هم ورسره ښیي نو څنګه چې دا مرضونه د انسان هغه چې کله ته قرآن شروع کړي او ته قرآن کې وګوره معاهدې وګوره چې معاهدې په قرآن کریم کې څومره ذکر دي د الله د انسانانو معاهده د انسانانو په خپل میانځ کې معاهدې د انسانانو د یو بل سره معاهدې د انسانانو د پیغمبرانو سره معاهدې وعدې دا ځان له یو باب دی او په امکان دی چې په دې باندې یو وخت کې کتاب ولیکلی شي او دا معاهدې ذکر کړی شي خدا به هغه څوک کوي چې هغه د دنیا په قانون هم پوهېږي او د قرآن په قانون هم پوهېږي دا سره انسان تقسیم چې انسان څو قسمه دی نو انسانان په څو قسمه دي او د هر یو خویونه او عادتونه هغه بیا څه دي دا ځان له یو باب دی بیا د انسان کمزوری او د هغې علاج نو دا ځان له یو باب دی چې انسان کې کمزوری څومره دي مرضونه څومره دي او په دې مرضونو باندې انسان مبتلا کېږي او بیا د هغې علاجونه څومره دي نو دا ځان له یو باب دی الله د شیخ القرآن باندې رحمتونه ولیږي هغوی به وایي ما قرآن په څلېرویشتو طریقو باندې ښودلی شم خو ما هغه یو طریقه وښیله نو هغه علماو زده نه کړه نو زما نه هغه یو طریقه زده نه کړه نو هغه نوره به ما څه ښیلې وي او الحمدلله ثم الحمدلله هغه اثرات الله ما ته منتقل کړي دي او زه په هغې باندې پوهېږم نو قرآن کریم مرضونه هم ښیي او بیا د هغه مرضونو علاج هم ښیي چې انسان کې سرکشي راځي انسان سولن دی او تړیا دی انسان کې نافرمانی راځي نو بیا د هغې علاج هم ښیي علاجونه خو ډېر دي خو په دې آیاتونو کې الله یو علاج د هغې ښیي هغه دا ده چې تابعداري ده او اطاعت دی چا کې چې اطاعت وي او تابعداري نو هغه د ټولو مرضونو نه بچ کېږي او چا کې چې اطاعت او تابعداري نه وي معترض دی په هره خبره باندې اعتراض دی په هره خبره باندې مشر کشر نه پېژني پلار استاد نه پېژني خو معترض دی دا ولي وشوه دا ولي وشوه دا ولي دي دا ولي دي
نو کله چې دا مرض انسان ته ولګي د هغه نه بیا اطاعت او د هغه نه بیا تابعداري ختمه شي. دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اصبروا واطیعوا، تاسو خبره منئ او اطاعت به کوئ. دې ته به نه ګورئ چې دا سړی څنګه دی، ولو کان عبدا حبشیا راسه کزبیبة، اگر که امیر غلامی حبشی تطوری زیاد غاغونی او دا هغه وړوکی غوندې سړي د اوس کې عمره بیا به هم تاسو تابعداري کوئ. دا شرط پکې نه دی ایښی چې یعنې داسې نو دا به منې او داسې نو دا به نه منې. دا موږ مولیانو له دا چل راځي چې موږ پکې بیا نکتې ګورو. صرف دوره ویلي چې کفر بواح ته څرګند شو نو بیا به اطاعت نه کوي. او حدیث کې راځي من رأى من امیره شیئا یکره فلیصبر، چا چې خپل امیر کې څه داسې شی ولیده چې هغه ته بد لګي نو فلیصبر، بیا به صبر کوي. دا به نه چې به اعتراضونه کوي. او حدیث کې راځي من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاهلیة. صحیح مسلم کې روایت دی چې د اطاعت نه ووت او د جماعت نه جدا شو، زه به انفرادي کار کوم، زه انفرادي، او بیا هغه مړ شو نو مات میتة جاهلیة، هغه مړ شو په مرګ د جاهلیت باندې. دا علاج من ته وکړو. نو دا علاج من ته په دې آیاتونو کې ښیي د انسان د کامیابۍ او تابعدارۍ لپاره یو داسې راهنما، یو داسې مشر پکار و چې هغه معصوم وي، هغه پاک وي. نو د هغې لپاره ابراهیم علیه السلام دعاګانې غوښتې وي ربنا وبعث فیهم رسولا منهم. هغه مخکې آیات کې تیر شو. الله دی کې پیغمبرونه لېږي چې دی باندې ستا آیاتونه لولي او قرآن او سنت او تخیل او دی پاکوي د اخلاقو رذیلو نه. چونکې دنیا کې درې دینونه، درې مذاهب دې وخت کې دي چې هغه ډېر مشهور دي. یو یهودیت، دویم نصرانیت او دریم اسلام. او دا درې واړه چې دې بنیاد وګوري، منبع وګوري، چینه وګوري، نو هغه یوه ده چې هغه ابراهیم علیه السلام دی. یهودیت او نصرانیت د حضرت اسحاق په اولاد کې راغلی، او اسلام د اسماعیل علیہ السلام اولاد کې راغلی. حضرت اسحاق او حضرت اسماعیل ورو، او دا د ابراهیم علیہ السلام زامنو. نو هغه منبع او چینه هغه یوه وه چې هغه حضرت ابراهیم علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام بنیادو، ابراهیم علیہ السلام مبوا، ابراهیم علیہ السلام چینوا. و داغی نواروانی دیادری والا لاری کم یو لار چې د هغه منبع او د هغه چینی او د هغه اصل په لار روان دی، نو هغه کامیاب دی. هغه د هغه نقوص انسانیو نه چا انسان کې کم نقصی، کم مرضی، کم بیماری داغی نپاکی، نو هغه ده چې د ابراهیم علیه السلام په لار دی. او د هغه اصل منبع او اصل چینه یې پرېښوده، نو هغه به ځان منسوب کوي، خو هغه کامیاب نه دی. لکه په دې وخت کې حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده هغه زمونږه د ټولو رهنما، د ټولو منبع، د ټولو چینه وه. یو وایي زه د هغه شاګرد یم، بل هم وایي د هغه شاګرد یم، بل هم وایي د هغه شاګرد یم.
یو وی ماته نه سبق ویلو قرآن ویلو بلوی ماته ویلو بلوی ماته ویلو خو کله چې د هغه په هغه لاره نه وي روان نو دی به ځان منسوب کوي خو د هغه تابعدار نه دی دغسې د ابراهیم علیه السلام هغه منبع وه هغه چینه وه د دې ټولو مذاهبو کوم یو مذهب پیروکار چې هغه د ابراهیم علیه السلام په لار روان دی نو هغه صحیح دی او کوم یو چې ابراهیم علیه السلام په هغه لاره باندې نه روان نو هغه صحیح نه دی هغه غلط دی د ملت طریقې ته وایي ملت لارې ته وایي ملت شریعت ته وایي ملت دین ته وایي نو ځکه وایي ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه د طریقې د ابراهیم علیه السلام نه بل خوا نه ګرځي بل خوا نه مخ کوي مگر هغه څوک چې هغه ځان کمقل کړه او ځان یې بېوقوفه کړ چې د ابراهیم علیه السلام هغه لاره پرېښوده د ابراهیم علیه السلام لار څه وه د ابراهیم علیه السلام لار دا وه چې سړی یا د پلار نه مجبوره وي یا د ښځې نه مجبوره وي یا د اولاد نه مجبوره وي یا د زورور بادشاہ نه مجبوره وي ابراهیم علیه السلام د درو واړو نه نو مجبور شوی یو طرف ته الله بل طرف ته پلار یو طرف ته الله بل طرف ته د ښځې خیال ساتل یو طرف ته الله بل طرف ته د بچي خیال ساتل یو طرف ته الله بل طرف ته د بادشاہ نمرود خیال ساتل خو د الله اطاعت او تابعداري کړې وه نو چې الله ورته وی ښځه بیابان کې پرېښوده وی پرېښوده او ښځه یې چې هغه خوشي بیابان کې پرېښوده نو هغه د خپل زوی لپاره منډې وهي په صفا او مروه کې زوی له اوبه ګوري خو د هغې هغه عمل الله ته دومره خوښ شو چې آخري پیغمبر دی ورته به هم د دا کې تېز دی د هغه صحابه هم هغه ځای کې تېز دي هغه شنو لایټونو سره عام خلک هم هغه ځای کې تېز روان دي او ځي منډې وایي هغه یو سړی هم زمانه ورسره وي صفا مروه کې سا یې کوله نو هغه شنو لایټونه چې ورسېدل نو هغه سړی هغه ښځو ته دومئ منډه کوي نو هغوی ورته وایي نه دي دا کې سړي منډې وایي خو دا کار خو راله تاسو کتلی دی تاسو به هم راسره منډه وایي نو منډې هغې والې خو الله ته هغه منډې خوښې شوې وې نو الله سړو ته هم دې دا کې به منډه وایي تیز به دی پیغمبر هغه کار وکړ د الله په حکم یې کړی هغه ښځه خوشي بیابان کې پرېښوده د بادشاہ لور وه د پیغمبر مور وه د بل پیغمبر ښځه وه خو سره د هغې نه یو طرف ته الله خوشحالولو بل طرف ته ښځه خوشحالولو یو طرف ته الله او بل طرف ته ځي نو چې الله وي ځي حلال کړه هغه ته وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک بچیا زه خوب کې ګورم چې تا لالم فانظر ماذا ترى وګوره ستا څه رایه ده قال یا ابت افعل ما تؤمر زه ورته وایي پلاره وکړه چې تا ته حکم کولی شي دا نه وي چې حلالون دې نه حلالون خو دي خو ستا څه رایه ده دا نه وي چې نه دې ځای کې خو یاره دا خو زما زیه دی ډېر په بوډاوالي خدای راکړی دی زه به دې قرباني کوم یو طرف ته بادشاہ دی او بل طرف ته الله خو بادشاہ سره مقابله کوي
ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك دا وګوره تشبه نفلو کې تشبه ذکر اذکار کې چې کوم آسانه نه نو هغه تا خوښه ده او چې کومه ګرانه ده نو هغه دې خوښه نه ده نه ملت ابراهیم طریقه ابراهیم دا هغې نه چې اخوا دېخوا شه نو دا کمقل دی دا بېوقوف دی د هغه نه بل بېوقوف بل نشته ځکه ومن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه نه ګرځي نو طریقې د ابراهیم علیه السلام نه مګر هغه څوک چې ځان بېوقوف کړ نو که ته وایې یاره هغه څه معاذ الله هغه سنجیده نو یاره هغه ته د ښځې حق نه معلوم هغه ته د زوی حق نه معلوم ځان حق نه معلومه سړي ته به ته هوښیار یې او ته به څه سنجیده یې ولقد اصطفیناه فی الدنیا الله وایي هغه داسې سړی و چې هغه ما دنیا کې هم جوړ کړی په آخرت کې مې هم جوړ کړی ته به صرف د دنیا په کار پوهېږي یا ته به صرف د آخرت په کار پوهېږي هغه الله د دنیا کارونو کې هم جوړ کړی او د آخرت په کارونو کې هم د نیکانو نه جوړ شوی سړی و دا هغه کارونه د کمعقلتوبه د بېوقوفتیانو هغه د هوښیارتیا وو نو که ځان ته هوښیار وایي نو بیا د هغه په لارو د هغه په قدم قدم کېږه په هغې باندې روان شه او د هغې لپاره څه ډېرو مطالعو ته مجد نشته دو اصول خپل کړه چې دو اصول دې خپل کړل نو بس ته د ابراهیم علیه السلام په لار روان شوې هغه دو اصول څه دي نو هغه ورپسې ذکر کوي اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین چې الله یې غاړه کېږده وایي ما غاړه ایښې ده رب د مخلوقات ته غاړه ایښودل دې ته نه وایي چې ستا زړه یو خبره مني نو بس ټیک ده چې ستا زړه یې نه مني نو یاره دا امیر صاحب ښه ونه کړل یاره دا فلاني صاحب ښه ونه کړل یاره داسې نه وه پکار یاره داسې نه وه پکار اسلمت لرب غاړه بږدي بس چې غاړه دې الله ته کېښوده یو ځل نو بیا چې څه وي نو بس بیا هغې کې چون چران نشته ځکه وایي چې د مقام عشق بیا ترک مال و ترک زینت ترک سر در مقام عشق اول منزل است مال زینت سر قربانولو مقام د عشق دا اول شوی دی چې غاړه بږدي بس تابعداري ده اسلمت لرب العالمین دویم دا چې زینو هم رستو خلکو ته به دا پرېږدي وصا بیا ابراهیم بني و یعقوب وصیت به هم د دې کې چې زه خو ځمه زه رخصت شومه خو ګورئ الله تاسو له یو دین خوښ کړی دی او په هغې باندې به کلک روان یې حضرت شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي موږ ته چې کله وصیت کو ملګري علما یې راجمع کړي وو هغوی ته وصیت کو انه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون دا آیاتونه وي دا ستا دپاره او ستا د قوم دپاره پند دی وصیت یې موږ ته دې وکړ نو دا دوه کارونه دي یو دا چې د ابراهیم علیه السلام په لاره ځي نو کلک به ولاړې او غاړه به دې ایښودي نه به دې ته ګوري چې نقصان دی نه به دې ته ګوري چې تاوان دی نه به دې ته ګوري چې کړان دی نه به دې ته ګوري چې ګرمي ده او نه به دې ته ګوري چې یخني ده خو بس ته خپل کار کې دې ته به کار وایې چې کار یې ورته ووایي نو بس بیا یې په دې روانې غاړه به دې ایښي اسلمت لرب العالمین دویم دا چې دا به ستا میشني دا به ستا تاریږي دا به ستا کاري یوازې ستا نه ته خپلو شاګردانو ته
خپلو ملګرو ته خپلو بچو ته د دې وصیت کې او وصیت هغه ابراهیم علیه السلام کړو چې تر مرګه به په دې ولاړ یې او په دې باندې به کلکې دې دوه آیاتونو کې دا خیرمند ده نو الله وایي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ورانه ګرځي طریقې د ابراهیم علیه السلام نه مگر هغه څوک چې بېوقوفي کې خپل ځان لره ولقد اصطفیناه فی الدنیا که ته ابراهیم علیه السلام خدا کارونه داسې کړي داسې کړي نه ولقد اصطفیناه فی الدنیا تاکي سره جوړ کړی موږ دلته دنیا کې وإنه في الآخرة لمن الصالحين او دے بڑی پاخرت کدنے کانونا ان قالا لہو ربو اسلم کلا چوید تارت دغاڑ کیدا قالا اسلمتو لرب العالمین ناغینا غاڑی خود رب مخلوقاتا چې الله یې غاړه کړه تابعدار بس تابعدار و بیا بیا به کې چون چرانو دې به تا سره فارم ډکي وعده به وکړي الفیه بیان به وکړي بله بل سي نه چې اورل دې وعده وکړه بیا کلک ودرېږه دویم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وصیت کړو په دې باندې ابراهیم علیه السلام بچو ته یعقوب علیه السلام یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین وا بچو الله یقینا الله جوړ کړی ستاسو دپاره دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممرئ تاسو مگر چې تاسو مسلمانان یعنی ہمیشہ اسلام کی اوسئی چه مرد اللہ راضی نون پدی باندی برازی چه پدی باندی بکلا کھلاڑی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموتو آیا وی تاسو موجود کلا چاظر شو یعقوب علیہ السلام تا علامات مرگ تراغ علامات مرگ رالل پاندیاو مرگ رازی مرگ اللہ راگے اس قالا لبنیه ما تعبدون من بعدی کلاچی بچوکا دس عبادت بکوی زمان بعد قالو نعبدو الہکا وی وردا گئی منگا عبادت کا استاد الہ و الہ آبائکا او دا الہ دا مشران استاد چلسوگو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق جا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اگئی چه سکڑی من باغا کرد اگئی عبادت بکر الہ واحد الہ یکی ونانو لہو مسلمون امنگل دی اللہ تا غاڑا کی خودن کی اس بختانه وی مشرانو تا امورا داگل پنر سے قدم روان شا نو دغستا مشرانو یو شاعر وی اولائک آبائی فجنی بمثلهم اذا جمعنا یجرو المجامعو دغا زمانگا مشران دی چه منگا ور بسی روانیو دغا مشرانی افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن علا افقی وغالا تغربو پخوانی نورون دوشو ازمن نورسون پا نصف النهار اگار دے نو چه چاہ پا نقش قدم روانیو داغا تحریک داغا جماعت داغا اصول اگا اسم زلی دنیا بدل اکلا شیخ القرآن نور اللہ مرکلون مختی امورا دا قرآن در شانه پی جند او نه چاوی چې قرآن په پښتنو کې قرآن در چاته بلکې په دې ملک کې قرآن در چاته نن په نیټ باندې اړیا وړاندې ترجمه راسي
کاغه 50 روپۍ اسکلي یا کني اسکلي خو اړم دی کاغه جرنیل دی او کاغه بادشاه دی او کاغه وزیر دی هغه معاشره بدله کړه خلک یې قرآن ته راوګرځول نن هر سړی وایي چې ما د قرآن ترجمه زده کړې ما قرآن یې پخوا به وایي چې څوارلس علمیني کړي قرآن نشي زده کولی او د قرآن وایي نو کافر کېږي الحمدلله ثم الحمدلله نور جماعتونه په خپل مقصد کې کامیاب نه دي او زمون جماعت په خپل مقصد کې پخوا کامیاب شوی دی چې توحید خور شو شرک ختم شو که یو سړی زمون ملګری نه دی هم د شرک نه ځان ساتي اوسه په دې پوهېږي چې دغه شرک دی چې زیارتونو ته سجدې کې نظر نیاز د غیر الله ورکې دغه شرک دی د سنت عام شو د بدعاتو نه خلک متنفر شو هغه بدعتیانو مو بدعتې پرېښودی څه لږ لږ غوندې داسې راګرېږي ونې خو نورې بس کړي دي اوسه زموږ ملګري بیا دې د تیارۍ جنت ته خامخا بیا بدعت شروع کړه دا کومه کلتور وي چې اودس به یې ځان ته راپاسې خو بدعت ختم شو خلکو پېژنو د قرآن درسونه هغه چا چې به فتوې ګولو نو هغه یې قرآن راغستی یکفرون کوي که ورځي او که نه ورځي نو موږ په خپل تحریک کې کامیاب شو تلک امتون قد خلت دغا یو ټولګی چې تېر شه لها ما کسبت دی لرا بدله د هغه وا چې دوی کړي وو لکم ما کسبتم تاسو له بدله د هغې چې تاسو وکړله دا نه چې زما پلار نیکه داسې وه زما پلار نیکه زه صحابیه کېم زه د فلاني زیم زه د فلاني زیم یو نومي دې وایي زما پلار داسې کړي وو زموږ هم دغه داسې نو تاسو لکه هم وښایه که نه نو خپله به یې څه توره نه کړي صرف زه د فلاني صاحب زیم زه د فلاني شیخ زیم د فلاني ملا زیم نو ته خپله څه توره هم وښایه که نه نه لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تاسو نه به تپوس نه کېږي د هغه چې هغه یې عمل کو تا نه به ستا د عمل تپوس کېږي نن الحمدلله ثم الحمدلله زمون ملګري درسونه کوي کار کوي اشاعت د توحید او د سنت کوي او الحمدلله په خپل مقصد کې روان دي او کامیاب دي او الله دې کامیاب ساتي زمونږ ملګري هغوی خپل محنت کوي او بغیر د څه دنیاوي تمې او لالچ نه کوي او موږ په دې خوشحاله یو زه عمرې نه چې راغلی ما نو په اخري باندې زما سترګو تکلیف راته شروع شو سترګې مې سوځېدې خوږ شوې وې اولې دومره فرانځې وشوې او سترګې مې سوځي او اوبه تېزي خو ما وایي چې دا یکم درس خامخا وکړو ځکه دې کې یو ملګرو سره ملاقات هم وشي لیدل به وشي هغه ملګري به ما ویني زه به هم ملګري ووینم الحمدلله ثم الحمدلله هغه درس زمونږ وشو تاسو هم تکلیف وکړه الله دې تاسو له اجر درکړي او په دې میانځ کې چې زه نه ومه زمونږ د مولانا مومن ګل صاحب ورور وفات شو زمونږ شب قدر یو ډېر ښه ملګری و حاجي صاحب هغه وفات شو دغسې زمونږ د مولانا صاحب د جندرې د هغې والد صاحب وفات شو او زمونږ د یوسف تره وفات شوی دی او یو لویه حادثه یې په کوهستاني علاقه کې راغلې ده چې بره کوهستان په اطراف کې طوفان راغلی سیلاب راغلی او په یو کور کې 12 کسان هغه وفات شوي شهیدان شوي دي چې هغه ټول موحدین وو نور هم په میای میاس کې زمونږ د کلي کې هم مړي شوي دي او په نورو ځایونو کې هم نو تاسو ټولو ته دا یو درخواست دی چې نور خو موږ څه نشو کولی خو دعا کولی شو
دا غي لپاره دعا وکړئ چې الله دې ټول مغفرت نصیب کړي څو مسلمانان مشران کشران خویندې چې وفات شوي دي په چا باندې آفت راغلی تکلیف راغلی د هغې د ژوندو له دې الله صبر ورکړي او الله د هغې له دې صله ورکړي نور کوم بیماران دي زما مشره خور بیماره ده او په هسپتال کې ده نو هغې لپاره هم دعا وکړئ آی سی یو کې ده چې الله هغې له صحت کامله ورکړي او الله یې جوړه کړي زما لپاره هم دعا وکړئ چې الله موږ له صحت کامله راکړي نور د چا څه هوایي د ضرورتونه یې الله د خپل فضل او احسان باندې پوره کړي که ملګري چې دې ځای ته راغلي دي او تکلیف یې کړی دی الله دې هغې له ډېر اجر ورکړي د بنیر نه ملګري اساتذه هغې راغلي دي تکلیف یې کړی دی د پېښور نه د باړې نه لنډي کوتل نه باجوړ نه مومندو نه او د نورو ځایونو نه ملګري تکلیف یې کړی ورکزو نه کوهاټ نه کوم کوم ځای نه چې ملګري راغلي دي الله دې ټول اجر عظیم ورکړي او الله زمونږ تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والی دا مرکز دی الله همیشه لپاره آباد لري او الله دې مرکز لا زمونږ وحدت المدارس الاسلامیه لا او زمونږ جماعت اشاعت توحید سنت له نور هم ترقي ورکړي زمونږ په 7 ستمبر باندې په تلنګان کې د پنجاب اجتماع کېدونکې ده د هغې لپاره هم دعا وکړئ چې الله هغه کامیابه کړي او ټولو ملګرو له الله توفیق ورکړي چې هغې کې حاضري وکړي او الله زمونږ هغه اعمال څرګند کړي چې زمونږ په زمونږ نه رضا شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین زمونږ نن یو بل ملګری مضاعف شاه د هغه والده صاحبه وفات شوې ده د هغې لپاره هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي او الله هغه جهان ښایسته کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک ټولو ملګرو ته اجازت دی